السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ بیاست او د صحت جامې به پر تن باندې محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو ډیر داسې کسان دي چې هغه بل منځونه کوي د لمانځه پایبند به وي لمونځ به کوي او دس به هم په صحیح طریقه سره کوي لیکن بیا به هم الله تعالی د دغه کسانو لمونځونه نه کوي د دې کسانو لمنځونه به د الله تعالی په دربار کې نه قبلیږي او دی به پر جماعت باندې ولاړ د هغه نه یو سودخوره انسان دی چې د سودخوره انسان عبادت الله تعالی نه کوي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د سود یوه روپۍ خوړل داسې ده لکه چې 15 ځله بل ځای کې 15 ځله د خپلې مور سره زنا کوي یعنی دا خو د مسلمان عمل نه دی دا خو کافر کوي نو کله چې سړی د مور سره زنا کوي د مور سره بدپیری کوي دا به څنګه مسلمان پاتې شي نو کله چې مسلمان پاتې نو شو دغه عبادت په څنګه د الله تعالی په دربار کې کوي دویم نمبر باندې شراب خور دی چې د شراب خور لمونځ الله تعالی نه قبلوي دی به پر ولاړی بلکې لمونځ په جماعت سره کوي ذکر حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې هر هغه شی چې هغه نشه ورکوونکی انسان په نشه کې چې هغه شی حرام دی نو کله چې الله تعالی یې شی حرام کړی دی ته حلال ګڼي د هغه استعمال کوي همیشه د هغه چې شک کوي نو کوم شی ته چې الله تعالی حرام ول او ته حلال وای د دې سړي سره خو بیا ایمان نو صفات نو کله چې دا مؤمن پاتې نو سو د دې عبادت په څنګه د الله تعالی په دربار کې قبول شي او پر دغه سړي به څنګه الله تعالی و رحمت شي دریم قسم هغه خلک دي چې هغه وسیله رحمی کته کوي یعنی د خپلوانو سره دوستانو سره خپلوي نه ساتي د هغه سره ماړی کوي د هغه سره خفګان کوي د هغه سره پریشان وي سلام نو ورته وایي د داسې کسانو لمونځ هم الله تعالی په دربار کې نه قبلیږي ځکه د شب قدر په شپه باندې هر سړي ته الله تعالی معافي کوي الله تعالی مغفرت کوي د ټولو ګناهونو تیریږي لیکن هغه سړی ته الله تعالی معافي نه کوي چې دوه کسان وي د دې په مابین کې خبرې بندې وي د دې په مابین کې خفګان وي نو الله تعالی فرشتو ته فرمایي چې دوی پرېږدي در هغه وخته پورې چې دوی په خپل مابین کې صلح وکړي بیا به وروسته دوی ته معافي کول کېږي دا درې نمبر انسانان هغه کسان سوله چې الله تعالی په دربار کې د دې عبادت نه کوي او بل هغه انسان دی چې هغه اودس په صحیح طریقه سره نه وي ځکه په یو روایت کې خو راځي که یو بیشته وجه پاته سلو د دې اودس نو سي چې اودس نو سي دغه لمونځ صحت نه په بل روایت کې درې بیشتان قدر دومره اندازه چې په یو اندام کې وچ پاته شي دومره اندازه قدر پاته شي د هغه اودس صحت نه راوړي چې اودس نه سي بیا به دغه سړی عبادت څنګه د الله تعالی په دربار کې کوي چې اودس صحیح کړي نه دی اودس نه دی سوی نو د هغه لمونځ هم نه وشو او پنځم نمبر هغه انسان دی چې په لمانځه کې سوچونه او فکرونه کوي یعنی سوچونه او فکرونه دومره پر غالب وي او دومره زیات وي چې د فلمانځي کې دا نور معلومیږي چې اوس ما څه ویل او څه وایم یعنی دومره زیات صحوه د نه کیږي او د دومره زیات سوچونه او فکرونه کوي نو چې سړی ته د خپل منځه اول او اخر نه معلومیږي نو دغه المنځ ونه شو نو د الله تعالی په دربار کې به د داسې کسانو المنځ څنګه قبول او مقبول وګرځي نو الله تعالی دی محترم او پر څو یلو اوریدل مستدامت توفیق راکړي الله تعالی دی زموږ نیتونه خالص ته الله تعالی د رضا د پاره وګرځي چې عبادت کوو څه کوو هر څه د الله تعالی د رضا د پاره وي بیا به الله تعالی راضي وي الله تعالی به زموږ عبادت قبول او کچيري کوم مقصود د پاره موږ الله تعالی پیدا کړی یو چې هغه عبادت دی الله تعالی او انسانو پیری ست عبادت لپاره ما پیدا کړی او هغه مقصود پریږي په غیر مقصود پسې ولګیږي چې هغه دنیا ده نو دغه انسان به بیا په دنیا کې هم د ناکامۍ سره مخ په آخرت کې به هم دغه سړی ناکام ګرځي